أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين سورة الجمعہ دویم آیت کریمہ دے اور دا لستل دے دا اللہ دا اسم دا حکیم مناسبت سرا ترجمہ کی منگا دا اللہ دا اسم حکیم لگ بحث کرو حکیم حکمت نہ ہوتا دے دا قرآن مجید پا جبہ کے دا حکمت گرن معنی ریخ کلچ انسان پا خلیص ہوئی اور عمل کے اگر آولی نو دیتم حکمت ہوئی یعنی پا خلی او خبر اکڑی دا او اغیت عملی جامع گستو لی دا نو دا حکمت دیخ کله دا اللہ دے کتاب پا بارکے دا حکیم لفظ راجی و دا غی وجہ دا چے احکمت آیاتو دا اللہ دے کتاب آیاتنا محکم کری شوی دیخ دا مضبوط دیخ سشے دا منسوخ کول نشیخ ند دے حکم منسوخ کیخ پدے سے زوال نرازی کس خلق پا تفاسیرو کے قرآنے کئی نو دا غی مخنوے کے دیشی دا اللہ ذمہ غستے زدا خبر دیر کوم چی امت مسلمہ لا و خاص کر آغا علماء چی اغی دا حق علم بردار دی اغی دی دا باطل پرستو دا واویلانا یا دا اغی دا چغنا دباویگی نا اسلام نہ ختمی دن کی دن دے ان الدین عند اللہ الاسلام اور اللہ چکم کتاب را لے گلے دے انا لہو لحافظون خود حفاظت تپارا اللہ ذرائع پیدا کی آغا ذرائع نیک عالمان دیخ اسلام ختم دے نشی داخری دین دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین دے داغا نرستو نسوک نوے نبی رازی اور نبل کتاب رازی نو پدے زان مطمئن ساتل پکار دی چدا اللہ دین سوک ختم لنش البتہ علماء لوا اخپل فریضہ ادا کول پکاری قرآن دا سے کتاب نہ دے چدا با سوک ختم کی دنیا رکھ تیر جمع ویلو داغے نمخ کی جمع منگ ویلو چدا اللہ کتاب اللہ دا طرف نراغلے دے ویلہ یعودو اللہ تب واپس کی دا قیامت دا طول نلوی علامت دائے چا دا قرآن الفاظ با اللہ توابس چا تو پدے مونگا مطمئنیو الحمدللہ اور پدے وجہ مطمئنیو چا احکمت آیاتو دا اللہ دا کتاب آیتنا دا مضبوط کلی شوی دیخ دا سوک عقلی استدلال بانم نشی کمزور کو لکھ اسوک چا دا قرآن خلاف لگیا دی کہ مستشرقین دی یا بعض مسلمانان دی اغی غر سرا ڈگر ہوئی دا اللہ دا کتاب مقابلہ سوال نہ پیدا کی دیو مسلمان پہ حیثیت زمونگ دا ایمان دے چکہ دا کل عالم دا قرآن مجید مقابلہ وان نے شروع شی ولا یاتون بمثلہ تا دے پشانتے نہ جوڑی گی اور نہ دے سوک جواب کولش دمردا چ علماء الاخپل ذمہ داری پورا کول پکار دی تو کلا قرآن تا حکیم پدے وجوی چ احکمت آیاتو کلا چ اصابت القول والعملی لقمان لے حکمت ورگڑو ولقد آتینا لقمان الحکمت ان اشکر للہ بدقسمتینا زمون خیال لائے چا طبیب ہو طبیب نو دا اسرائیلیاتو بانے ٹول قرآن برباد کرده اگا حکیمو دا اگا قول و دا فعل تضاد نو اگا دین بیانو کم چے زمونگ پیغمبر بیان کرده صلی اللہ علیہ وسلم
او هغه دین یې بیانو کوم چې د جميع انبیاو دین و. تیر یو جمعه کې ما د هغې ذکر کړو او دا مې ویلي چې اسلام د اخلاقو بنیاد په عقیده ایښی دی. مونږ د چا د اخلاقو نه متاثر کیږو. قادیانان ډېر پاسته خلک دی، اهل تشیع ډېر پاسته خلک دی. دا غیر مسلم ټول اخلاقو کې جبه کې ډېر پاسته دي او دا کم چې ناپوهي نو دې ته متاثر شي چې ډېر ښه اخلاقي دي. دی اخلاق دې ته وایي چې انسان ظاهر پسې لړ شي. دا اخلاق خو بنیاد په توحید دی، د شرک نه په بیزارۍ باندې دی. لقمان حکیم خپل بچوړي ته چې کم نصایح کړي نو په یې کې لومبنی دا و چې یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. بچوړي ځان د شرک نه ساته. وروسته یې ورته بیا اخلاق ویلي دي چې خلقو سره څنګه تعلق بساتې، پلار مور سره به څنګه ساتې، ستا کار به صحیح، صبر به څنګه کوې، برداشت به څنګه کوې. دا ټول اخلاقیات دي لیکن دا وروستو دي. د دې نه مخکې عقیده ده چې سړی د لا اله الا الله قائل شي او د شرک نه بیزار شي. د توحید قائل او د شرک بیزار دا بنیادی خبره ده. دغه شان بنده له پکار دی چې خوش اخلاقی کدی بد زبان شي بالفرض، یادیم گنگوړی وهي، یادیم خرسیږي را خرسیږي، نو دا ډیره ناکاره خبره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته د صحابه کرامو د غلطو د معاف کولو حکم وکړ او خاص کر هغه صحابه چې د هغې د وجې د هغې غاښ شهید شوی دی، د هغې سر کې د خود کړی نه نوتي دي لیکن هغه د هغه ملګري دي. قرآن هغه تناظر کې فرمایي چې لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. پیغمبره که ته بدزړی وې، سخت زبان وې، دا صحابه به ستا د خوا نه تللی وې. په زړه کې یو ملګري ته، یو مسلمان ته بغض ساتل دا د نبوت شان نه دی. او یو سړی چې خپل نبي تسلیمي او د اطیع الله اطیع الرسول قایلي اب هم نه ساتي. دا خاصه بقلم خود خلق جوړ شوی دی چې زه فلانی یم، زه فلانی یم. د هغې د قول فعل تضاد هم دی. هغه څوک معاف کوي هم نه. که څوک ورته خپله غلطي هم وایي چې ما نه غلطي شوې ده، نه معاف کوي. دی څنګه وایي چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان بردار یم. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. قرآن دې پسې چې کومه جمله ویلې ده هغه علت ترې دی که نه، لمن کان یرجو الله والیوم الاخر. د چا چې په الله یقین وي پوره او د آخرت عقیده ساتي نو د هغه دپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذات کې نمونه ده. دا زمونږ خلک یې چې نمونه نه ګڼي نو یا خو د دې الله نه څه امید نشته او یا دې د قیامت عقیده کمزورې ده. دا هسې بدعملي نه ده، دا د اعتقاد ضعف ده. بهرکیف حکیم دا د الله په اسماؤ کې ده. قرآن مجید دا ډېر کره د ذکر کړی دی. کله هو قرآن کې العلیم الحکیم راځي، دا الفاظ قرآن څلور ځایونو کې لیکلي دي، څلور آیتونو کې. او کله الحکیم الخبیر راځي، الله حکیم و خبیر دی، درې آیتونو کې دغه دي. او کله الحکیم العلیم وایي، دا دو آیتونو کې. دا حکیم حکیم دا ګرځي ټول قرآن کې. کله کله قرآن فرمائی العزیز الحکیم، العزیز والحکیم. دا قرآن 29 کرته ویل دی، یو کم 10 ځله. په دې کې فایده سره دا مونږ ولې دا بیانو، دا دې لپاره بیانو چې انسان ته دا معلومه شي چې دې کوم آیت کې دا لفظ راغلی دی، دا اسم راغلی دی، د هغې مضمون دې اسم سره څه تعلق دی. دا د انسان کتاب خو نه دی چې بس شی راغی مخې له بس راغی. خو د خالق کائنات کتاب دی. د کم آیت کریمه په آخر کې چې کم مسما ذکر کوي قرآن مجید، دا آیت د مضمون هغې سره تعلقي. دا خو نه اختیار راغلی ده
خلقو د انسانانو کتابونو کې کوشش شروع کړی دی د هغې حکمتونه بیانوي او د الله رب العزت په کتاب د ځان پویولو کوشش نه کوي نو د هغې نتیجه دا ده چې ګمراهي زمونږ مقدر شو بېراهروي زمونږ مقدر شو د دې بل څه وجه نشته دی ما سوا د دې نه چې د الله په کتاب کې څوک تدبر نه کوي بار کې دی باندې خو ما ویلي ډېرې جمعې او بحث کوو انشاءالله خو نن موږ د حکمت لفظ نه یو بله معنی ښیو دی چې حکمت خو کله هوښیارتوب ته وایي حکمت خو کله نبوت ته وایي آتیناه الحکمت صبیا موږ هغه له هوښیارتوب ورکړو بعضې مفسرین وایي نبوت ته وایي هغه اعتراضات مه کوو دلته کې چې د څلوېښتو کال نه کم نه او پیغمبر کېږي نه هغه مه کوه موږ لغوي لحاظ سره دا اطلاقات ښیو ته ده قرآن مجید کې د حکمت ګڼ مفاهیم دي دی آیت کریمه کې څه معنی ده چې هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ابراہیم علیہ السلام یو دعا کړې وه ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة سورۃ البقرہ کې لومبے پارے اخر کې یو رکوع مخ کې د سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا ذکر ده هغه دعا کې څه وایي کې هغه دا فرمایي چې ربا پدې کې یو کس ولېږي دا ما چې دلته کوم اولاد پرېښی دی سیدنا اسماعیل علیہ السلام نو دلته کې یو خار جوړ کې دا امن والا کې خوراک ورکې فلان 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 نو بیا د هغې د دینی تعلیم او تربیت لپاره رسول پکار دی کې دا الله نه سوال کی چې وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک د آیت باندې سوچ کول پکار دی ربا پدی کې داسې څوک لېږې چې هغه دې ته ستا آیاتونه لولي تلاوت آیات تو دویم ویزکیہم دی پاک او صاف کی دریم ویعلمهم الکتاب او دی تعلیم د کتاب ورکی والحکمت او د حکمت دا حکمت څه شی ابراہیم علیہ السلام چې کم نبی غواړي د الله نه نو پای کې څلور کوالټیز غواړي تلاوت آیات زمونږ خلک خو بس تلاوتو کې چوټي شي ناظره قرآن وي بس چوټي شوه عالم هم دا ذمہ داری نه ګڼي چې تلاوت آیات خو زما لومبنۍ فریضه وه خو دویمه فریضه زما تعلیمي کتاب وه په تعلیمي کتاب او تلاوت کتاب کې فرق شته که نشته دا خود وځاله ځاله څیزونه او عوام هغه بیچارهګان خو اړه پوهېږي نه د یو خیال نه چې قرآن مې زده کړه بس جنتي مزم به په مخ هغه هم په دې نه پوهېږي چې یاره مالا تعلیمي کتاب پکار دی او تعلیم دې ته نه وایي چې ته بل څه کتاب راواله خلکو ته هغه ښیه تعلیمی کتاب دې ته وایي چې ته قرآن مجید راوالی ممبر باندې دا بیان کې محراب کې دا بیان کې په مصلی ناست او دا بیان کې خلکو ته چې الله موږ ته په دې خپل کتاب کې څه وایي زمونږ عجیبه خبره ده چې زمونږ خلق د الله په کتاب نه پوهېږي او د خلکو اقوال ورته معلومي دا کوم دین دی فلانے دا وی فلانے دا وی فلانے دا وی فلانے دا نه الله څه ویلي زمون خلکو خو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه حدیث علم صفر کې ضرب ورکړی دا انکار خو اوس پیدا شو ډېر پخوانه خلق داسې دی چې هغوی نه قرآن لګوتې وړي او نه حدیث لګوتې وړي چې راځي نو تا دی فلانه فتاوه کې دا لیکلي فلانه کې دا لیکلي نه تپوس وکړه چې د مسلمان په حیثیت مونږ به شروع د کم ځای نه کوو آیا دې ځای نه به شروع کوو چې چکیسر مولوي صاحب دا وایي سوات مولوي صاحب دا وایي
قاضی خان دا وی چرے چا دا نوی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی چرے چا دا نوی چې سیدنا عمر بن خطاب رضی الله عنه دا فرمایلی بلکې که یو مسله راشي بالفرض تیر یو سړی ته پوښتنه وکړه چې امام صاحب دی هغه منځ یو که غریب ته پته نه وه چې لاړ نو پته ورته ولګېده چې ما خو مونځ بې اودسۍ کې کړی بې اودس او ما مونځ مې کړی نو دی به اوس څه کوي نو ما ورته وایي چې څومره ما ته معلومه ده نو سیدنا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه یو ځلې د جبې مونځ وکړو بې اودسۍ کې کړو واپس چې لاړ خپل ځای ته نو پته ورته ولګېده چې هو ما خو مونځ بې اودسۍ کې کړی نو هغه مونځ ځان له وکړو خبره ختمه شوه نو بل سړي یو لوی کاغذ راوړو په کې بلا حوالې لیکلې وه چې فلانې امام دا وایي فلانې امام دا وایي ما یا فرین شپه تاسو فاروق اعظم چوک ښه جوړوی تاسو لیکن عمر چې کومه فقه ده تاسو نه منئ اصل دا چې امام ضامن دی تو سیدنا عمر بن خطاب دا حدیث پر رڼا کې دا استدلال کړی دی چې زه ضامن یم او چې زما مونځ وشه بس د قوم وشو خبره ختمه ده هغې باندې هغه بیا نور لیکل کول ما ته یې لیکلو ضرورت نشته دا خو هغه چاته ووایه چې هغه د بل چاله په صحابه کرامو فوقیت ورکوي مونږ هغه خلق نه یو مونږ ته د ټولو نه بهترین فقه د صحابه کرامو فقه ده فقه عمر باندې که چا شوق کېږي نو علام الموقعین دی وګوري چې پته ولګي هغه ته چې سیدنا عمر د هغه څومره فقاهت ته پوهه وه پنجاب کې یو کتاب پڑھاویږي یونیورسټو کې فقه عمر په نوم باندې نو څوک چې هغه کتاب ګوري نو پروفیسران نه وار پار خطا کړي دي چې دې سره څوک ځکه چې خو د مذهب خلاف ده ډېر عجیب و غریب حالات دي زمونږ یعنې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پرورده صحابي او د هغه سخر څلور خلفا چې دي راشدین په دې کې الله عجیب ترتیب یې کړی دا مشران دواړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سخران دي ابو بکر و عمر رضی الله عنهما د دې دواړو لوڼه واده دي په رسول الله صلی الله علیه وسلم سیدہ عائشہ او سیدہ حفصہ رضی الله عنهن دا کشران دو چې دي نو په دې لوڼه واده دي سیدنا عثمان او سیدنا علی رضی الله عنه بیا کمال لائے چې عثمان باندې دوه لوڼه واده دي یکې بعد دیګر نو چې یو سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دومره نږدې دا کمالات بیانوي دروغجن روایت هم پکې وایي چې منافق نه سر جدا کړو دی وکړل او دی وکړل او دی وکړل هغه پوهه نه مني دا زموږ حالت ډېر برباد حالت دی دا موږ ډېر پخوا نه لګیا یو چې خلک دا الله او د هغه د رسول نوم اسې اخلي استاد محترم دی الله وبخي هغه به ویل خبره به یې کوله چې مدرسې والا کله رسید بوک باندې لیکلي که نه چې خیرکم من تعلم القرآن وعلمه په هغې د خلکو نه چندې غواړي خلک ورکوي چندې موږ نه وایو چې ما ورکوي ورکوي والله نو به ویل سوال دا چې په دغې مدرسه کې قرآن شته دغه مدرسه کې قرآن مجید په حیثیت د یو کلاس ته د یو مضمون پڑھاویږي نه پڑھاویږي یو عام درسی پہے کہ خلق ناستی بس نہ پکے امتحانی اس پکے نہیں تیر روزوں کے دیوانے پاس ہو تیر روزے نہ وقت ہوش ہو دو کارے ویشوی تقریبا پدے ما سویل یو سڑے راغے ماتی چو حکومت خوز داکڑی چی پدی بانے فلانے فلانے کتاب اور فلانے فلانے حصہ مقرر کردہ نوائے گورا تقرر جدا سیز دے اور اغیل عملی جامع ورکول جدا سیز دے امتحانی نشته د سرنا او پړاوي هغه څوک
هغه څوک یې پړاوي چې هغې قرآن مجید لیدل هم نه دی بلکې اکثر و بیشتر ناظره قرآن هم نه ویلي خو د تفسیر مخې ته کېږي او د هغې نه قرآن ښیي دا ډېر لوی علمیه ده د دې یو کال نه دی شوی نه 2 کاله شوي دي دا کم دینی حالاتو کې چې اوس مونږ تېرېږو د انکار حدیث چغې دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث د قرآن خلاف ګڼلی شي دا د اوسنۍ خبره نه ده دا کم سے کم د 70-80 سال د دې کېږي او دا ادراک هغه وخت کې علماو نه دی کړی او کم نصاب یې چې زمونږ په سر تپلی دی دا د هغې نصاب نتیجه ده د دې بل څه وجه نشته پای کې نه قرآن مجید شته او نه حدیث ته 2 کاله طالب علم فنون وی فنون صرف وی نحو وی منطق وی بلاغت وی معانی وی فقہ وی آخری کال کے مشکات المصابیح ہوئی اور پاتم کال باندھے دا حدیث نحو کتابنا اغیر اشر کلی دا خندنے خو زما خیال ہے جسو غیر مسلمم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سرو دا حدیث بیزاری راغلم پا دے وجہ دا چہ دا صاحبان پوئی نا حدیث چاویلی نہیں استاد لگیائی عبارت وی تاسو اگورے دا غٹو مدرسو میڈیا وانے دا غی ویڈیو آڈیو ارسشتا طالب علم لگیائی اب عبارت وی یو صفحہ 2 صفحے 3 صفحے 4 صفحے 5 صفحے آواز بے خوگی مزیدار وی دا ٹک دا لیکن د استاد د خولې مبارک نه د یو رجل په باره کې نه د یو راوي په باره کې څه بحث راځي نه د حدیث د غریب لفظ څه وضاحت کېږي نه پای کې څه د مشکل حل راځي نه پای کې دا راځي چې دا حدیث خو بظاهر د دې مضمون د قرآن خلاف دی زمونږ فهم کې څه غلطي ده چې مونږ په دې پوهیږو نه دا ټول مدارسو کې احادیث دغه شانتې ویلی شي الا ماشاءالله ټول دغه شان ویلی شي او اوس خو لانجه دا شوه چې دا هر کتاب اردو تراجم دی استاد که حدیث پیژنې او که نه پیژنې اردو ترجمه وګوري هغې نه حدیث ښیي بس د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې د حکمت نه ډکې هغه دی حکمت دا کم علمیه یا کم دور کې چې مونږ وخت تېرو د دې دور بنیادی علمیه دا ده چې دا د تشکیک زمانه ده امت مسلمه له شکونه پیدا کوي خلق کله وایي حدیث د قرآن خلافي ابو یو کس اورېدل هغه وایي چې کم حدیث د قرآن خلافي هغه حدیث قابل قبول نه دا بیچاره په دې هم نه پوهېږي چې حدیث د قرآن خلاف چرې نه دا به حدیث نه چې د قرآن خلاف تا د مسلمانانو عقیده نه معلومه او مسلمانانو ته نه معلومه کم خلق چې هغې د حدیث سره تعلق ساتي نه په دې پوهېږي چې د حدیث مضمون من جانب الله نازلېږي دا منزل من الله ګڼي مسلمانان اهل سنت والجماعت دا عقیده ده د دې وجه نه هغې دا وایي چې یو سړی د حدیث د حجیت نه انکار کوي دا مسلمان نه دی دی د وحی نه انکار کوي دوبار کې حکمت دی آیت کریمه کې څه مطلب دی دا کم آیت چې مونږ وایو دلته کې دی کې د حکمت څه معنی ده آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم خلقو ته طب خو چې یا رسول فلانکې بیماری د پاره دا شی فلانکې بیماری د پاره دا شی فلانکې بیماری د پاره دا شی وقتاً فوقتاً استعداد کمی ختمی او د خلکو ذهن کې مسیح د مدرسو والا لړ شګن که زنانې او که نارینه اوس خو به د میډیا باندې لوی شیخ القرآن شیخ الحدیث ناست یا بس وایي د چا زوی نه کېږي دا کلمه دومره دله وایه د چا چې نظر خرابي دا یې دا چلو کېږي لکه ستا کار وظیفې ورکول دي
د خلکو عقیده باندې کار وکړه، د هغې نه منکر نه یو، ځان له مسایل یې د خلکو تجربات دي، هغه دین نه دی، دا تجربې د خلکو چې دې سره داسې کېږي داسې کېږي داسې کېږي. مونږ ټول قرآن شفا ګڼو، د دم درود خلاف نه یو، لیکن دا د علماو کار نه دی. د علماو کار د خلکو عقیده سمول دی، د هغې شرکیات ختمول دي، د هغې نه د هغې په عمل کې چې کومې بد اخلاقۍ راغلي دي، بد عادتونه راغلي دي، بدعات راغلي دي، رسومات راغلي دي، د هغې نشاندهي پکار ده. کوم ځای چې حدیث سره دی مخالفت دی هغه ښودل پکار دي چې دې ځای کې تاسو د حدیث مخالفت کړ. علما راوغورځېدل ډېر، دا خو د پیرانو میرانو کار دی، پیر عالم نه وي که نه، پیران عالمان نه وي، د هغې ماس پټکي ته یا جامو ته مه ګوره، هغې یو ټکي باندې نه پوهېږي، د هغې که وظیفې مظیفې ورکوي دی. د علماو کار دغه نه دی، د علماو کار هغه دی کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کار و، او د هغه کار څه هدایت د ظلمات نه نور ده، هدایت د جهل نه علم ده، دا کار د عالم، دا نور کارونه د علماو نه دي. دا منډې ترړې وهل، مرداباد زنده‌باد ویل، دا د علماو کار نه دی. د علماو کار مسلمانانو کې د الله د دین احیا ده، دا ژوندي کول دي چې ستا ذمہداري څه ده، زما ذمہداري څه ده، زه زوی له واده کوم په کومه طریقه وکړم، لور ودوم په کومه طریقه وکړم، مړی شوی دی مړی څنګه ومانځم. د علماو کار دغه دی، دا یې کار نه دی، دا کوم چې مخه کړي دي. اور خو عالم په کار هم دی که چې عالم څوک دی؟ آیا محض پټکي والا خلک عالمانی؟ آیا لوی کمیس اغوستونکی عالمي؟ دې ته خو مظاهر وایي، دی که دننه چې څه شی دی انسان هغه کتل پکار دي چې دی څنګه دی. بہر کے حکمت پہ دے آیت کریمہ کے قرآن مجید سورۃ الاحزاب کے فرمائے لی دی کہ وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیات اللہ والحکمہ. امہات المومنین تا قرآن فرمائی اغیر مخاطب کری دی، قرآن ورطا مخاطب دے، مخی وی قرن فی بیوتکن، ناغیر پسی وی بیارستو وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ. ستاسو په کورونو کې څه لوستی شي هغه لولئ، هغه یاد ساتئ، هغه یادوئ. من آیات الله والحکمه، هلته څه بیانېږي؟ د الله آیاتونه او حکمت بیانېږي. دا حکمت څه شی دی؟ خلک اعتراض کوي حدیث پکې چا راوسته دی؟ وی الله راوسته دی، دا قرآن ویل دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې امهات المؤمنین څه چل گو؟ د الله آیاتونه لوستل او حکمت ورته قرآن حکم کړی چې حکمت لولئ. یو لوی امام د امام شافعي رحمت الله تعالی علیه، مطلوي عربي. زمونږ خلک څه وایي دا زما امام نه دی، د کافرانو امام دی. امام شافعي د مسلمانانو امام نه دی. دا تقسیم تا دا چا خود رہے جادا ما امام نہ رہے. ہر آغا سڑے چا مسلمان دے، آغا عالم دے، آغا حق پرست دے، آغا زمان ائمہ دی. کاغا امام احمد بن حنبلی، کاغا امام ابو یوسفی، کاغا امام محمدی، کاغا امام ابو حنیفی، کاغا امام شافعی، کاغا بل امام دے کہ امام ثوری کبلی دا ټول د علماء د امت مسلمہ علماء دی، دی ائمہ دی. امام هغه چاته وي چې هغه پسې اقتدا کولی شي. د نوم په دې باندې اخلو د امام شافعي رحمه الله چې د په زمانه کې دا فتنه ډېره شوې وه د انکار حدیث. دې کتاب العلم کې کتاب الام کې د یو مستقل باب دی، باب جماع العلم، د علم اجتماع، د علم جماع. نو پای کې دو بحث کړی دی مسئلې نه چې حدیث څه شی دی.
د یو سړي سره بحث کوي، هغه بحث ما خپل معرفت علوم الحدیث کې تفصیلا لیکل دی، هغه مقدمه کې شته، هغه د سوال جواب انداز کې دی. دی وایي چې ما د هغې کم سړی منکر و د حدیث هغه نه ما تپوس وکړو چې دا راته ووایه چې فهذا القرآن یتلا، قرآن خو لوستی شو د امهات المؤمنین په کورونو کې، فکیف تتلا الحکمه، د حکمت تلاوت څنګه کېده؟ دا د امام شافعي رحمه الله کتاب ده، کتاب علوم، او د هغې جلد دا ومتم دا عبارت زه د وم جلد ویم، صفحه 461. معرفت علوم الحدیث کې د جلد 7 پر جلد 8 لیکل شوی دی، هغه ټیک کې که چا سره یې نسخه بیا صحیح کې. فکیف تتلا الحکمه، نو ما ورته ویل چې انما معنی التلاوت ان ینطق بالقرآن والسنه کما ینطق بها، څنګه چې قرآن لوستی شي دارنګې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث لوستی شي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کورونو کې امهات المؤمنین ته حکم دی چې څنګه قرآن لولې، نو دارنګې د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرامین د هغه سنت او د هغه حدیث لولې، استاد دین بالا هغې مضبوطي. وی ما ته هغې سړي وویل چې فهذه ابینو فی ان الحکمت غیر القرآن، دینه معلومه شوه چې حکمت قرآن نه دی، حکمت جدا چیز دی او قرآن جدا چیز دی. نو بیا ورته ما ویل چې ګوره ته په دې پوه شې چې حکمت جدا چیز دی او قرآن جدا چیز دی، او قرآن مجید حکم کوي موږ ته چې تاسو حکمت لولئ، احادیث لولئ، نو ته دا حدیث نه انکار کوې؟ د هر حدیث سره محدثینو د هغې سند لیکلي، او هغې لیکلي د دې دپاره چې انسان د هغې راویانو نه بحث وکړي. کومو کسانو چې عدالت لیدلي سړی چې دعوه وکړي که نه، نو بیا وکیل پاسي نه هغه په هغې ګواهانو باندې جرح کوي، دې دوکه کوي را دوکه کوي چې مخې کم خوا او شی کم خوا او ګزارې څنګه وکړو پسې وویشته. نو دارنګې د حدیث دپاره راویان وي، د هغې راویانو دپاره علم دی، هغې ته وایي علم الجرح والتعدیل. زمونږ صاحبان په دې نه پوهېږي، کتاب هم نه پېژني، یو مختصر کتاب تقریب التهذیب به ورسره وي، که موږ د هغې د اصطلاح تپوس وکړو چې دې کې دې څه مطلب دی دې څه مطلب دی، بیا ورته پته نه لګي. موږ خپلو شاګردانو ته ښیو چې دا دې کوم اصطلاحات استعمالي دې څه مطلب دی، خو چې هغه علم چا سره نه وي نو هغه په حدیث نه پوهېږي چې دا حدیث څنګه دی. عوام به څه پوه شي، غریبان عام لوگ حدیث راشي دی وي دا حدیث دی، ته نه پوهېږي په دې په آرام کې نه. او زمیندار سړی یا چې د لسم دولسم جماعت سبق به دې ویلي، حدیث باندې پوهېدل د دغې علماو هم کار نه دی، چا سره جرح و تعدیل علم نه وي، د دې ګند نه روزه، د دې پوهه خلک یې جدا. دا موږ ډېر ځله ویلي د پاکستان قانون په اردو کې لیکلی دی، لیکن دا قانون د وضاحت حق چاته حاصل دی؟ چا چې للبي کړي هغه ته دی که نه ما ورته دی؟ دا ډېرو خلکو دماغو کې دا یو سوال راځي چې دا خو جي ټیکهداري شوه او دا علما به پوهېږي، هر عالم نه پوهېږي د پیغمبر په حدیث. لوی لوی محتممان به وي، لوی لوی علما به وي، لیکن نه پوهېږي، ځکه یې ویلی نه دی. حکمت دا جدا چیز دی. امام شافعی رحمه الله وی بیا آخر کې وی ما من شيء اولا بنا ان نقوله في الحکمت من انها سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم. یعنی مونږ دا خبره ببانګې دوحل کوو چې حکمت نه په دې آیت کریمه کې مراد څه شی دی؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت او احادیث دی. ما اول کې ویلي چې قرآن تر قیامت چلیدونکی دین دی، نو حدیث به لرکې چې حدیث ته لرېږي په قرآن به څنګه پوهېږي؟
غټ مثال تیر جمعه ما پیش کړه، اوس هم وایم. قرآن مجید کې د مونځ حکم شته که نه؟ د مانځه اهتمام کوي. اقیم الصلاة. د سهار 100 رکعاته فرض دي، 2 رکعاته فرض دي، 2 سنت دي. دا قرآن کې لیکلي دي. ایو صاحب لګیارې ګډېږي داسې، قرآن کې دا نشته. د قرآن کې خدا هم نشته چې د سهار 2 رکعاته فرض دي، او د ماسپښین 4 فرض دي، او د مازدیګر 4 فرض دي، د ماښام 3 فرض دي، د ماخوستن 4 دي. استه خلک دوکه کوي، را دوکه کوي. عوامو کې هم دماغ نشته، دلته کې مغز نشته. د رسول ذمہ داری دا ده چې لتبین للناس ما نزل الیهم. اے رسول ستا کار دا دی چې ته به قرآن وضاحت کوې. هغه وضاحت ته موږ حدیث وایو، دا به ژوندی تر قیامته پورې. څومره چې قرآن ژوندی دا به ژوندی. د قرآن چې ته حدیث لرې کې د وضاحت وکړه. ځکه زکات فرض دی، منئ تاسو؟ بالکل. څومره فرض دی؟ سلو کې تاسو 2.5 روپے که نه؟ قرآن کې دا شته؟ هره خبره خو قرآن کې نه ده الله بندګانو. خو افسوس دا دی چې د قرآن درسونه یې نیلامي سړی نه کیني. دا مولان دی وي لګیا دي. دا هم د دکې جهل نتیجه ده چې نن خلقو له چل نه ورځي. نه د قرآن درس ته کیني، نه د حدیث درس ته کیني. دی وایي دا د مولانو کار دی. دا د مولانو کار نه دی. دا د هر مسلمان فریضه ده چې د الله کتاب ته کیني او سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کیني. بارکه حکمت باندې به انشاءالله آینده جبا نور خبرم کوو.